اوس چې کله وحي وسولې دغه یو څو آیات را نازل سو جبرائیل امین رالی محمد رسول الله عبادت شروع د عبادت په شروع کې محمد رسول الله تر وحي تر رسالت وروسته محمد رسول الله اول واری کوم عبادت کړی دی اول واری تر دغه آیاتو وروسته جبرائیل علیه السلام رالی پر مځکه باندې خپله پونده ووله له هغه مځکې څخه اوبه راووتلې جبرائیل علیه السلام اودس کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ګوري بیا چې کله جبرائیل علیه السلام اودس پوره کړو تر هغه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رقم اودس وکړو کوم اودس جبرائیل علیه السلام کړی دی نو په فرضیاتو کې تر رسالت وروسته پر محمد رسول الله باندې چې اول شی فرض شوی دی هغه اودس فرض شوی دی تر هغه وروسته جبرائیل علیه السلام مخته سو لمونځ کوي 2 رکعاته محمد رسول الله شاته پسې ودرېدی دغه اول واری دی د محمد رسول الله چې دی په لمانځه باندې ودرېدی جبرائیل علیه السلام امام دی او دی شاته مقتدی دی جبرائیل علیه السلام 2 رکعاته لمونځ ورکړو چې کله یې دغه 2 رکعاته لمونځ ورکړو محمد رسول الله له هغه ځای څخه را روان سو چې کور ته راورسېد کله چې کور ته رالی د خدیجة الکبرا په مخ کې هغه رقم اودس وکړو خدیجة الکبرا چې هغه د ده طریقه زده کړله خدیجة الکبرا هم اودس وکړو تر اوداسه وروسته محمد رسول الله مخته سو خدیجة الکبرا شاته پسې ولاړه 2 رکعاته لمونځ یې وکړو و قبلې ته چې اول واري 2 رکعاته لمونځ سوی دی هغه محمد رسول الله او خدیجة الکبرا کړی دی